د عمران خان په جیل کې دا یو وختم خوږ شو کنه قرآن پاک قسم درته خورم ټولو کې مخکې زه به ټوپک سر راوځم دا درته ووایم چې کومه ورځه کومه شپه کومه ورځه په کور کې د کور کې نشته نو چې ونه یریږې دا مرګ یو ورځه ده مرګ له پیدا یو خو چې په غیرت په اسلام په حیا او پښتو باندې ممرو عمران خان نه پریدو عمران خان سره ولاړ یو پاکستان سره ولاړ یو او اخرنه خبره مونږ ولې په کلکه عمران خان سره ولاړ یو عمران خان کې دا څه شی دی عمران خان نن 15 کاله مخکې ویلو absolutely not چې زما ځمکه نه به افغانستان خلاف استعمالیږي نه ایران خلاف او نن 15 کاله پس سعودي باچا دا خبره وکړه چې زمونږ ځمکه او زمونږ هوا به ایران خلاف نه استعمالیږي عمران خان تش د پاکستان لیډر نه دی د ټول امت مسلمه لیډر دی او ان شاء الله سر په ورکو ځان په ورکو مونږ پاکستان لپاره هر قسمه قرباني ورکو دا 22 رمضان باندې دا پاکستان دی نو جوړ شوی چې مریم برازي او بلاول برازي او اسټابلیشمنت برازي دا زمونږ پاکستان دی دا د اچا نور پاکستان نه دی مونږ په حق لرو مونږ ټیکسونه ورکو زمونږ قرباني دا زمونږ وینا دا 8 فروری باندې مونږ نه د عمران خان غلا شوی دا عمران خان بے گناہ جیل کې ناسته تا د پاره ما د پاره عمران خان سترګه خوږ ده ډاکټر ورله نشي تللی عمران خان خویندې ورله نشي تللی زمونږ وزیر اعلی نشي تللی او دهشتګرد بلوچستان ته ورسېدو دهشتګرد تیرا ته ورسېدو دهشتګرد امام بارګاه ته ورسېدو دا بدمعشي نه منو هر ځای کې پښتنو باندې تباهي ده زمونږ د معدنیاتو دپاره زمونږ د وسایلو دپاره باجوړ کې تباهي ده بړه چینار کې تباهي ده کورمې کې تباهي ده ټول نظر پښتون باندې دی تاسو ټولو ته خواست کوم که تاسو د پی ټي آی یې که تاسو د نون یې که تاسو د پیپل یې که تاسو د اے این پی یې که د جمعیت یې که د جماعت یې ځان کې دا غیرت راغواړئ خپل دښمن وپېژنئ دښمني پښتون سره ده د پښتنو وینې سره پښتنو ځوانانو سره ده دا بدمعشي نه منو دا پاکستان د دی د پلار نه پاکستان زمونږ دی چې کله کشمیر ته خلک ځي ازادۍ له دغه قبایل ځي چېرته دی دا نور خلک قبایلو سر مات شو زما حلقه کې حسن خیلو باندې ډرون اټاک شوی دی په ماشومانو اټاک شوی دی لاس یې ورله پرې کړی دی خپه یې ورله پرې کړې ده 2 ورځې وشوې دی ته ماشوم کې او دهشتګرد کې فرق نه ښکاري تاسو داسې ړانده یې دا ډرون تاسو کیلونه جوړه کړې ده زما حلقې کې 3 میاشتې مخکې خلکو ته ویل چې نقل مکاني وکړئ نه به یې کوي دا زمونږ د پلار ځمکې دي زمونږ د مور معدنیات دی نه به ځو ناست به یو ستاسو سر باندې بلکل نقل مکاني به نه کوو دا درته وایم پښتنو ځان کلک کوي مرګ یو ورځ ده مرګ دپاره پیدا یو چې لاړ نشي ځان کلک کوي دا سخت برازي دا 8 فروری باندې تیمور جګړه علي زمان ارباب جانداد ساجد نواز ملک شهاب کامران بنگش محمود جان عاصم خان ارباب عاصم خان زما د حلقې یو ډېر تکړه یو نر سړی انجینر حمید الحق دی ټولو نه غلا ولې کړې وه چې تاسو ته ستاسو حق ونه رسي دا مه یریږئ چې دی نه به سیټونه لاړ شي تاسو نه اخلي ستاسو حق دا چې کوم بربادي 8 فروری باندې شوې وه د دی دا خیالو چې پی ټي آی به ختمه شي عمران خان به ختم شي عمران خان د دی پلار هم نشي ختمولی یو 2 خبرې چې دنیا واوري پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا رہا کرو نہ وہ باغی نہ بیمار نہ وہ باغی نہ بیمار لے کے رہیں گے ڈی چوک ہر چوک ڈی چوک ہر چوک ڈی چوک ہر چوک ڈی چوک پاکستان 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 شاباش
د عمران خان په جیل کې دا یو وختم خوږ شو کنه قرآن پاک قسم درته خورم ټولو کې مخکې زه به ټوپک سر راوځم دا درته ووایم چې کومه ورځه کومه شپه کومه ورځه په کور کې د کور کې نشته نو چې ونه یریږئ دا مرګ یو ورځه ده مرګ له پیدا یو خو چې په غیرت په اسلام په حیا او پښتو باندې ممرو عمران خان نه پریدو عمران خان سره ولاړ یو پاکستان سره ولاړ یو او اخرنه خبره مونږ ولې په کلکه عمران خان سره ولاړ یو عمران خان کې دا څه شی دی عمران خان نن 15 کاله مخکې ویلو absolutely not چې زما ځمکه نه به افغانستان خلاف استعمالیږي نه ایران خلاف او نن 15 کاله پس سعودي باچا دا خبره وکړه چې زمونږ ځمکه او زمونږ هوا به ایران خلاف نه استعمالیږي عمران خان تش د پاکستان لیډر نه دی د ټول امت مسلمه لیډر دی او ان شاء الله سر په ورکو ځان په ورکو مونږ پاکستان لپاره هر قسمه قرباني ورکو دا 22 رمضان باندې دا پاکستان دی نو جوړ شوی چې مریم برازي او بلاول برازي او اسټابلیشمنت برازي دا زمونږ پاکستان دی دا د اچا نور پاکستان نه دی مونږ په حق لرو مونږ ټیکسونه ورکو زمونږ قرباني دا زمونږ وینا دا 8 فروری باندې مونږ نه د عمران خان غلا شوی دا عمران خان بے گناہ جیل کې ناسته تا د پاره ما د پاره عمران خان سترګه خوږ ده ډاکټر ورله نشي تللی عمران خان خویندې ورله نشي تللی زمونږ وزیر اعلی نشي تللی او دهشتګرد بلوچستان ته ورسېدو دهشتګرد تیرا ته ورسېدو دهشتګرد امام بارګاه ته ورسېدو دا بدمعشي نه منو هر ځای کې پښتنو باندې تباهي ده زمونږ د معدنیاتو دپاره زمونږ د وسایلو دپاره باجوړ کې تباهي ده بړه چینار کې تباهي ده کورمې کې تباهي ده ټول نظر پښتون باندې دی تاسو ټولو ته خواست کوم که تاسو د پی ټي آی یې که تاسو د نون یې که تاسو د پیپل یې که تاسو د اے این پی یې که د جمعیت یې که د جماعت یې ځان کې دا غیرت راغواړئ خپل دښمن وپېژنئ دښمني پښتون سره ده د پښتنو وینې سره پښتنو ځوانانو سره ده دا بدمعشي نه منو دا پاکستان د دی د پلار نه پاکستان زمونږ دی چې کله کشمیر ته خلک ځي ازادۍ له دغه قبایل ځي چېرته دی دا نور خلک قبایلو سر مات شو زما حلقه کې حسن خیلو باندې ډرون اټاک شوی دی په ماشومانو اټاک شوی دی لاس یې ورله پرې کړی دی خپه یې ورله پرې کړې ده 2 ورځې وشوې دی ته ماشوم کې او دهشتګرد کې فرق نه ښکاري تاسو داسې ړانده یې دا ډرون تاسو کیلونه جوړه کړې ده زما حلقې کې 3 میاشتې مخکې خلکو ته ویل چې نقل مکاني وکړئ نه به یې کوي دا زمونږ د پلار ځمکې دي زمونږ د مور معدنیات دی نه به ځو ناست به یو ستاسو سر باندې بالکل نقل مکاني به نه کوو دا درته وایم پښتنو ځان کلک کوي مرګ یو ورځ ده مرګ دپاره پیدا یو چې لاړ نشي ځان کلک کوي دا سخت برازي دا 8 فروری باندې تیمور جګړه علي زمان ارباب جانداد ساجد نواز ملک شهاب کامران بنگش محمود جان عاصم خان ارباب عاصم خان زما د حلقې یو ډېر تکړه یو نر سړی انجینر حمید الحق دی ټولو نه غلا ولې کړې وه چې تاسو ته ستاسو حق ونه رسي دا مه یریږئ چې دی نه به سیټونه لاړ شي تاسو نه اخلي ستاسو حق دا چې کوم بربادي 8 فروری باندې شوې وه د دی دا خیالو چې پی ټي آی به ختمه شي عمران خان به ختم شي عمران خان د دی پلار هم نشي ختمولی یو 2 خبرې چې دنیا واوري پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا رہا کرو نہ وہ باغی نہ بیمار لے کے رہیں گے